دین اسلام مکمل دین دے. یو طرف تک دین اسلام عبادات بیانی نو بل طرف ته دین اسلام معاملات بیانی. څنګه چې عبادت ضروری دي دا شان د معاملاتو خیال ساتل او د اسلام مطابق کول دا هم دغه شان ضروری دي او دا شان اخلاقم ضروری دي. نو دا ټول شیزونه دین سره تعلق لري، بلکې بعض وخت معاملات داسې وي د انسان چې هغې سره د عبادات هم متاثر شي، یا بعض اوقات داسې وي چې انسان معاملات داسې وي چې د عبادات نه قبلیږي. نو سوچ کوي د عبادات روح معاملات شو، کاروبارونه، تجارتونه. تجارت د دین نه خارج نه دی، دا د کافرانو پروپیګنډه ده چې د تجارت او د سوداګرۍ دین سره تعلق نشته. دا د کافرانو پروپیګنډه ده. یو کافر چې مسلمان گمراه کوي هغه په دې طریقې سره گمراه کوي، وایي ټیک ده ته مونځ کوه که نه، ته چا منې کړې، زکات کوه که نه، حج لزه که نه، خو دوکانداري چې کم دی بس دا تا د پاره چې څنګه کې هغسې کوه او چې څه خرڅې هغه خرڅوه. نو بعض کافران وي خنجر هم خرڅولی شي، شراب هم خرڅولی شي، وین هم خرڅولی شي. بعض پکې دا وایي بعض به تاسو په دې دوکه کوي ټیک ته دغه مه خرڅوه، خو نور چې تجارت ستا څنګه خوښه یې قشانې کوه. حلال چیز خرڅې، څه پوډر خو نه خرڅې، چرس خو نه خرڅې. په دې خبره باندې دوکه شي انسان. نو دا یاد لري عزتمندو، شریعت کی سود حرام شوه دی. د تجارت اهم خبره چې تجارت کې نقصان راولي هغه دا وي چې انسان سود کوي. بیا دې سود کې عزتمندو بعضې کسانو ته دا مغالطه وي چې سود صرف دې ته ویلی کېږي چې یو سړي له دې روپۍ ورکړي او واپس ته زیاتې اخلي، دې ته سود وایي. نو دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې دې ته هم سود وایي، خو دا یاد لري عزتمندو دې ته سود ویلی کېږي د ربا القرآن، یعنی دا هغه سود دی چې قرآن کې بیان شوی دی. خو الله رب العزت قرآن کې وایي چې ما تاسو ته د پیغمبر احادیث هم رالیږلي دي. نو دی وجې نه عزتمندو یو ته ویلی کېږي ربا الحدیث، یعنی هغه سود چې هغه په حدیثو کې بیان شوی دی. چاله پیسې ورکول او د هغه نه زیاتې وصولول دا هم سود دی او دا یقیني سود دی. خو د سود ډیر شکلونه داسې دي چې هغه په احادیثو کې بیان شوي دي، فقهاو بیان کړي دي او هغه د دین علاوه دي هم سود دی. نو د معاملاتو زمون خلق خیال نه ساتي، دی وجې نه عباداتو کې جان نه وي، سا نه. یو انسان کې چې سا نه هغه انسان سره خپله ښځه شپه نه تېروي. د ټولې دنیا بادشاه دی خو لس ورځې څوک نه ساتي چې زه خیر دی زیارت به وکړو، یو لس ورځې وایي زه په مخې ښه قبر ته رضوئ صاحبه کې نشته. دقه شان عباداتو کې کله سا نه بیا دا عبادات د انسان ته دنیا او آخرت کې غټه فایده نه ورکوي. نو زمونږ عبادات شته خو معاملات خراب دي. نو ډیر معاملات داسې دي چې هغې کې سود داخل وي خو هغه تاجران نه پیژني. دی وجې نه عزتمندو د دې درته یو مثال بیانوم او هغه موجوده دور کې خلق کوي او سود دی. مثلا یو سړی دی د هغه 100 روپۍ په کار دي، 100 روپو درته مثال بیانوم، دا لکم کې دی شي، کروڑم کې دی شي، 10 لکم کې دی شي، خو 100 روپۍ داسې چې مثال کې اندازې سره آسان بیانېږي. د یو سړي 100 روپۍ په کار دي، یو سړي له راشي وي زما 100 روپۍ په کار دي. نو دا اوس سوچ کوي که دې سړي له 100 روپۍ ورکم او میاشت ورته انتظار کوم نو زما 100 روپو خو څه ګټه ونه کړه که نه چې 100 په 100 را واپس کوي. نو دا یو چل جوړوي، یو چل ول کوي. هغه داسې کوي دې سړي ته وایي چې ما سره دا د 100 روپو مثلا دا ګیلاس دی، یا د 100 روپو مثلا دا مایک دی، یا مثلا د 100 روپو دا موبایل دی، یا د 100 روپو دا کتاب دی، چې یو شی وي منځ کې پکې څه شی راولي. وی دا د 100 روپو کتاب دی مانه په 110 روپۍ والا،
هغه غریب خو مجبوری وي ښځه وامې غوستو دنه بیا ورته وایي زما خو کتاب نه دی پکار ګیلاس مې نه دی پکار دا ورته وایي ستا خو ګیلاس نه دی پکار وایي نه زه به ګیلاس ته کوم زما خو خېټه خرابه ده ځان له د هغې دپاره ګولۍ علم مثلا یا د لور مې واده دی هغې دپاره چاندي سره زر وغیره جوړوم زه په ګیلاس څه کوم زه په کتاب څه کوم وایي داسې چلو که دا د 110 روپو کتاب دا جک دا ګیلاس دا مایک ما باندې واپس په 100 روپۍ را خرڅ کا بس هغه مجبور یې کنه وایي زه هم واله نو ګوره یو سړی باندې یو څیز په 110 خرڅ کو واپس یې ته په 100 واغستو 100 روپۍ هغه له نغدې ورکړې ویل زه دا واله او دغه سړی د 110 روپۍ قرضدار شو 10 روپۍ په دې کاروبار کې قرضدار کو او 100 ول نغدې ورکړي وی مال به واپس 110 روپۍ راکې هغه ته صحیح ده وی 100 روپۍ په 100 راکې او دا 10 روپۍ خو تا ما باندې کتاب ارزان را خرڅ کو دا هم سود دی دا د سود لپاره دی یو لاره جوړه کړه ایله بانا نو دیت دا طریقې کوي دا صرافه بازار کې کېږي عموما د دې سروک بازار کې او دا شان عزتمندو په دې بارګین کاروبار کې دا کار ډېر کې دا ګاډي خرڅوي او دې ته انډر پلی وایي یو سړي پیسې پکار وي دا په د 10 لکو روپو ګاډی په 11 لکه خرڅ کړي بیا ورته په ګاډي څه کوي هغه وایي ها زه هم پیسه کوم نو ما له خو چلم نه راځي وایي زه واپس یې موږ باندې په 10 لکه روپۍ را خرڅ کا هغه وایي صحیح ده نو په 10 لکه روپۍ دې واپس ګاډی والي 11 لکه روپۍ هغه سړی قرضدار شي دا هم خوشحالي 10 لکه روپۍ رالې لاس لا ته ګوره اوس به زه چې کم دی او دا ټول وطن به کشمیر کم نو چې 10 لکه روپو باندې هلته دې 2 لکه روپۍ په دې واده کې خرڅ شي په 4-5 لکه روپۍ کاروبار شروع کی هلته کاروبار روان شوی نه دغه سړي نیټه راغلی وایي ځه که نه رور هغه پیسې به راکې که نه خېټه دې پې اچولې ده ما سره خو نشته دی واه تا نه ویلو چې میاشت کې بدله دومره روپۍ در کومه بس بیا داسې چلو کې بل سړی له لاړ شي بل بارګین والا لاړ شي و یار یو د 2 لکه روپو ګاډی راله راکړه او واپس بیا په 1.5 لک دله درکم هلته بل وکړي نو هغه 1.5 لک روپۍ راوالي په هغه 10 لکو روپو کې دله ورکړي نو هلته بل ځای کې ځان ګیر کړي 1 لک روپۍ هلته ځان ګیر کړی 50,000 دلته ځان ګیر کو تاوان یې وکړو که نه بیا چې د هغه بل نیټه راشي د هغې دپاره بل له لاړ شي بل له راوالي نو په یو کال کې دنه دا 15 لکه 20 لکه روپۍ نیولې شوي او ګیر شوي او د سره پکې مینځ کې 2-3 لکه روپۍ پاتې دا سودخواره خلق دي او سودخور انسان د الله دومره بدی شي چې عزتمندو د ټولو نه لویه ګناه موږ په پښتو معاشره کې دا ګڼو چې سړی خپل لور ته یا خور ته یا مور ته په غلط نظر ولګي وګوري د ټولو نه غټه ګناه موږ دا ګڼو که نه د دې نه غټه ګناه څوک هم نه ګڼي لکه پردی خور مور ته دغه هم ګناه ده خو چې یو انسان خپلې خور ته خپلې مور ته خپلې لور ته په غلط نظر وګوري په پښتو کې او په دین کې د دې نه غټه ګناه موږ بله نه ګڼو داسې ده که نه او الله رب العزت وایي د سودخور انسان ګناه د ده نه هم زیاته ده سوچ کوئ نو بس د دې نه غټه خبره نشته وایي سودخور انسان دومره لوی ګناهګار دی چې کوم انسان خپلې لور سره واده وکړي د دې نه هم دا غټه ګناه ده د دې وجه څه ده عزتمندو ولې الله دومره غوسه کېږي او بل ځای کې الله وایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله ډېرو کمو ګناهونو کې الله دا ویلي دي چې دا ما سره جنګ دی د سود باره کې الله ویلي چې کوم انسان سود کوي وایي دا داسې دی چې لکه ما سره جنګ کوي نو سړی یو پهلوان سره جنګ نشي کولی یو پیغمبر سره نشي کولی فرشتې سره نشي کولی نو رب کائنات سره د چا پلار جنګ کولی شي الله وایي ما له چې څوک راځي زه ټوټې ټوټې کوم نو سود ته الله رب العزت د الله او رسول سره جنگ ویلی دی دا یاد لري عزت او د قیامت پر ورځ الله رب العزت وی سودخور انسان به زه لیونی راپاسوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وی په کوم انسان چې شیطان سور شوی او شیطان حواس باخته کړي او مخبوط العقل کړي عقل ولا لیونی کړي وی دقه شان به دا سودخور انسان د قیامت پر ورځ راپاسو دا ولی دومره سخته سزا ولی ده وجه دا ده چې د یو سودخور د وجې نه 10 کورونه په اور کې ولاړي
د یو سودخور د وجې نه 50 کنسان 50 انسانان 200 انسانان په اور کې ولاړي. دا د هغه د غریبۍ نه، د هغه د بیچارګۍ نه، د هغه د حاجتمندۍ نه غلطه فایده لي. سړی ولا راشي وي زه غریب یم، د لور واده مې د 1 لک قرض راسوکه، دا و 1.5 لک به درنالم. هلکه ته خور نه لرې مه ورکوه پیسې، خو په سود یې مه ورکوه. هغه ته وروره ساده واده وکړه، ساده واده وکړه، خو سود ماله. نو دې وجې نه عزتمندو چونکې یو ګاک وله رالی هغه له سود وکړو، هغه کور کې پریشانه، د هغه ښځه پریشانه، د هغه بچي پریشانه، چې د کوم لور وادي هغه هم پریشاني چې زما باباجي به د پیسې څنګه ختموي. هغه د کور نزي په خوشحالۍ نزي غریبه، هغه جاړي دې دپاره چې زما د سپین ږیرې پلار به زما دا پیسې څنګه ختموي. لورو ته ډېر وي بابا ماله سره مه کوه، هغه وي بچه ما پورې به خلک خاندي چې زه تاله 1 توله سره ونه کړم، 1-2 تولې سره دله ونه کړم، هغه پردي کور خلک به د پورې خاندي. خلکو ته بیا تهانې ورکوي، وایي تا د پلار د کور نه څه راوړي دي. د خو کورنو خلکو، دینداره خلکو کورنو خلک انګور ته وایي ته خو مور او پلار همداسې راشړلي. نو دا غریب سپین ږیری پلار دی، رور دی، او مور دا د سودخور نه په سود پیسې راځي. نو دې وجې نه الله وایي چې ستا د وجې نه ډېر کورونه وران شوي دي او تا په ډېرو باندې سر ګرځولی دی. زما دې قسم وي چې د قیامت په ورځ به زه تا لیونی راپاسوم. دا یاد لرئ عزتمند، ګناهګار موږ ټول یو، خو داسې ګناه نه دي کول پکار چې الله رب العزت تا ته وایي زه تا سره په خپله جنګ کوم. نو ټول ګناهګار یو. نو دې وجې نه عزتمندو سود ډېره عظیمه ګناه ده. خو بعض وخت کې خلک وایي دا خو زه حلال څیز خرڅوم، په دې کاروبار کې داسې څیزونه وي چې هغه ته هغه طریقې څخه خرڅي هغه سود کېږي. مثلا یو مثال درته بل بیانوم چې پوه شئ. بیان ګورئ عزتمندو، بیان هغه بیاني چې ته د بیان نه پاسېږي چې څه خبره باندې پوه شي. او که څه قصه وي نو بس قصه دې واورېده، سبا د نه هېري چې څه قصه بیان شوې وه. یو مسله زده کړه د دین. یو بل مثال دی، مثلا یو سړي سره سونه ده، هغه سونه خرڅوي او په یو سړي باندې خرڅوي یا په بل دکاندار یې خرڅوي، خو د هغې په بدله کې د هغه نه سونه الي. وایي وروره زه پیسو مې سونه 10 تولې سونه مې دله درکړه، 10 تولې سونه به راله واپس کې. نو بظاهره چې انسان وګوري نو 10 تولې د 10 تولې برابر ده، نو بظاهره پکې سود نشته. خو د دې یو صورت هم د سود جوړېږي. هغه دا صورت چې کله سونه ته د سونې په بدله کې خرڅې یا هر هغه شی چې دوانو طرف ته یو شان څیز وي هغه ته د هغې په بدله کې خرڅې او هغه د قرضو باندې خرڅې، هغه سود شي. نو 10 تولې سونه چې په 10 تولو باندې خرڅې خو قرض یې خرڅې، حالانکه واپس یې د 10 تولې برابر سرابر درکړه، بیا هم سود دی. دې ته څوک ګوري؟ دا وګوره صرافه بازارونو کې داسې کي دکانداران یو بل له سونې یو بل باندې خرڅوي، او یو سوله چې سونه پکاري خو هغه سره نه نو قرض یې علي که نه، چې هغه سره نو تاله څه نه علي، خو هغې تاله بیا بله ورځ درکوي، بله ورځ یې درکوي، بله ورځ یې درکوي، نو قرض شو. نسیه دې ته وایي، او د هار دې ته وایي سونه په سونې باندې چې برابر سرابر خرڅیم حرام دي او سود دی. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وایي الذهب بالذهب، وایي چې کله سونه په سونې سره خرڅې، چاندي په الفضة بالفضة، چاندي په چاندي سره خرڅې، او غنم په غنمو سره خرڅې. یو څو څیزونه شپږ بیان کړي. نو یدن بیدن، یدن بیدن، لاس په لاس. تا لاس کې سونه ورکړه، هغه د تا لاس کې سونه کې اوسته، بیا صحیح ده. او مثلا بمثلا یو جنس والا شیزي والفضل ربا، دې کې که زیات خرڅې دا سود دی، او یې په قرضو باندې خرڅې دا سود دی. دا یاد لري. خو دې کې دا قاعده ده چې کوم داسې څیزونه وي چې دواړه هم جنس وي او هغه په وزن سره خرڅېږي، نو هله پکې دا مسلې چې په وزن سره نه خرڅېږي بیا پکې زیاتې روایي. مثلا زه تاله چشمې در کوم، ته ماله موبایل راکې، نو که یو طرف ته 2 چشمې وي، سیټونه وي، او یو طرف ته یو موبایل وي یا 2 موبایلونه دي، دې کې بیا ناروا نشته دی، ځکه دا وزن والا څیزونه نه دي او دواړه د یو جنس څیزونه هم نه دي. لکه مارچې چې خلک لګوي، خو دغه څیز کې چې مارچه لګې په سونه کې
هغه کې به د برابرۍ تم ګوري او قرض هم پکې نه کې. که یو سړی وایي چې زما سونه پکار د لور واده مې دی تا خو خیسه ګرانه کړه، نو بعض عالمان وایي چې سونه په روپو باندې قرض نشي خرڅولی، خو اکثر علما کرام وایي چې بیا په پیسو باندې والا سونه په سونه باندې مالا سونه په روپو باندې والا ډالرو باندې والا کرنسی باندې والا نو بیا ناروا نه ده. صحیح ده. نو شریعت تا صرف پابندی بیانې سختی د باندې دومره نه لګي چې پوزه کې د پیزوانه چولې دام مکو دام مکو دام نه، وای دا کوا خو په دې طریقې کوا طریقه درته به. نو دی وجه نه عزتمندو سودخور انسان د الله ډېری بد شي. او یو حدیث کې راځي چې سودخور انسان به د قیامت په ورځ باندې یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج په موقع ولید چې سودخور انسان به د وینو په نیر کې چې کوم دی غوپې وای په دې سترګو کې او په دې غوګونو کې او په دې سپېږمو کې او په دې خوله کې به د جهنميانو د وینې نه نوځي. وای دا به لامبو به وي سیټ ته به راشي، په سیټ کې به یو سړی ولاړ وي او هغه سره به یو لوی کمر په لاس کې یو لوی کاڼی چې څنګه دا بره راخېږي په دې کاڼي بیا په دې سر باندې بیا ولي، نو په سر باندې مې وینې راماتې شي او واپس به هغه وینو کې بیا ډوب شي. دا وینو کې ولې کوي؟ اصل کې د په دنیا کې د ډېرو خلکو وینې وچې کړي دي چې کله یو سړي سود اخیستی که نه او دته سودخور سړی دروازه وټکوي هغه غریب کې پاو وینه کمه شي چې هغه سودخور ماما بیا رالی او د رنګ یې تک زیړ شي نو دا زیړ چې شي هغه وینه پکې وتښتي او ښځه هم چې کوم دی غریبه پریشانه شي لور هم پریشانه شي او هغه لورې راوځي وایي بابا مې په کور کې نشته دروغ وایي غریبه او د ده وینه د سکلي وي نو الله رب العزت وایي د قیامت په ورځ به د دقه خلکو وینې زه په تا باندې سکم په دې سپېږمو باندې به یې دله دننه کوم او په دې سترګو کې به یې دله دننه کوم تا د خلکو وینې سکلې وي. دې وجې نه دې سودي بینکونو ته زموږ علما وایي دا بینک نه دی دا بلډ بینک دی دا د وینو والا بینک دی. هغه وینو والا بینک نه چې وینې پکې خلکو له ورکوي او یا د وینې د خلکو نه وباسي وایي دا د خلکو نه وینې وباسي دا داسې بینکونه دي او زمونږ او ستاسو ټوله سرمایه په دې بینکونو کې پراته ده. که څوک پکې سود نم کوي د سود دپاره ذریعه جوړېږو که نه جوړېږو زمونږ په پیسو خو سود کېږي مخکې که نه او زمونږ په اختیار کېږي بعضوی موږ پکې اختیار نشته کرنټ دی نو اوس بې اختیاره دي مجبوره دي علماو فتوا ورکړي چې کرنټ اکاؤنٹ کې پیسې کې غوستې شي هغوی خو پې سود کوي که نه. نو چې کم ملک په سودي نظام باندې ولاړ وي او کم ملک د بار ملکونو نم چې قرضې لري په سود یالي داسې قوم چېرته کامیابېدی شي چې زر ظلم د اسلام په نوم جوړ شي او زر ظلم کلمه وایي خو چې سود کوي نه کامیابوي الله. چې الله وایي چې ته کلمه ویم زما دشمن نو خبره ختمه نو د کلمې والا ته الله خپل دشمن ویلی دی چې کوم انسان کلمه وایي او سود کوي الله وایي دا زما دشمن دی. نو ته چې ته خپل دشمن باندې دا ککری ولی نو سوچ کوه چې الله به ورسره څه کوي. تا خو بیا هم د یو بل نه ګټه کړې الله له تاسو ورکړي دي. نو دې وجې نه عزتمندو ډېره لویه یارې خبره ده د سود خلاف څه نه څه اواز اوچتول پکار دی چې بھائی موږ ته سود نه دی پکار یا که نور نشئ کولی کم از کم خپله خو سودونه نه کوو که نه. نو دې طریقې سره عزتمندو خلک سود کوي. الله رب العزت زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او د دې وجه سره د عزتمندو د الله په ذات او د الله په صفاتو زموږ صحیح یقین نشته. موږ یو دکان موږ ساتي تجارت ما ساتي پټې ما ساتي زما طاقت ما ساتي نو راشه زر ته ډېر پهلوانان خیم او هغه باډي بیلډران دي او په جب کې روپۍ هم درک نه لګي طاقت خو پکې تا نه زیات دی. راشه داسې پهلوانان درته خیم چې ستا غوندې لس کسان را سملی او په جب کې منګکان لوبې کوي پیسې ورسره نشته په طاقت کوې خو هغه سره به وی که نه. راشه داسې هوښیاران درته خیم چې ورسره کښېني خولم ته نشي کولاولی دا خوله به دله بنده کړي داسې خبرې کوي خو په جب کې روپۍ درک نه لګي که په چالاکۍ وی خو چې دوی سره وی که نه. دې وجې دا پریدیان وایي رزق په منډه نه دی په ټنډه دی. رزق په منډه نه دی په ټنډه دی. ټنډه هغوی وي دغه ته وایي ټینډې ته نه وایي ټنډه ټنډه وایي دی هغه سات دې سر ته وایي په تندي دی موږ ورته تندي وایي هغو ته ټنډه وایي. څه مطلب یعنې چې څه دی الله دلته لیکلي دي
او دا د یو حدیث تشریم ده وقدرت لك رزقك فلا تتعب وای زما بنده اندازه مې دله مقرر کړې د تقدیر منډې مه وه د دې مطلب دا نه چې کاروبار ناروا دی کاروبار کولی شي خو هغه هوس دله د ختمی هغه سپیتوب دنه ختمی چې ډېر حرص مه کوه څه نشي کولی وقدرت لك رزقك فلا تتعب